الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اکرام دا آلیا لوکوک چلور دا ایک ویخ لوکوک دا پنکائی شری محمدی پا بدل دا حق مہر 10,000 روپے نقد پاکستانی دا آلیا تا تقبول دا جی قبول ہے میرا قبول ہے میرا دی دغی تا استاد ترجمانی کرو دا اکرام چزوی دا خیست فکر دی پنکائی شری محمدی پا بدل دا حق مہر 10,000 روپے نقد پاکستانی دا اکرام دستا قبول. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alia is there. Alia Lokok is there. Can you hear me? Alia Lokok is there. Can you hear me? Respond me. We don't coming your voice call. Okay. Alia Lokok is there. Can you hear me? He says can respond to it. Yes. Can you hear my voice? Hello, please confirm you are Alia, daughter of Egweg Lokok. Yes. Okay, thank you. Kindly recite Kalima Tayyiba. I am saying and you follow me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah. 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 Hir-Rahma. Rahman. Nir-Rahim. Rahim. La ilaha La ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Thank you very much and congratulations. Alia, we are very much here to take ties and binding between you and Ikram Khan, who is the son of Khaista Fakir. Do you ready for this nikah and this binding? Yes. Okay. I'm asking you a question. You please answer me positively if you agree. Do you accept and allow Mr. Ikram Khan, son of Khaista Fakir, under Islamic law in your nikah against a jointure haq meher, sum of rupees 10,000 rupees Pakistani? Do you accept? Yes.
Thank you. اکرام دا آلیا لوکوک ایغ ویخ لوکوک لور دا پنکای شری محمدی پا بدل دا حق مہر 10,000 روپے نقد پاکستانی تا تا دا آلیا لوکوک قبول دا جی قبول کیا دا قبول کرے گا صحیح اس بیا غتویقہ غب بیاوی Alia, I am asking you again, please confirm. Do you accept and allow Mr. Ikram, son of Khaista Fakir, under Islamic law in your nikah against a haq meher jointure 10,000 rupees Pakistani? Do you accept? Yes. Thank you. دا آلیا لوکوک تاتا پاکستانی 10,000 روپے حق مہر ددی پا بدلتا تا دا قبول دا جی قبول کرے گا قبول ہے میرا Alia, last and third time and last time I'm asking you, do you accept and allow Mr. Khaista Fakir, Mr. Ikram Khan, do you accept and allow Mr. Ikram Khan, son of Khaista Fakir, under Islamic law in your nikah against a haq meher jointure of 10,000 rupees Pakistani? Do you accept? Yes. Thank you and congratulations. You are now husband and wife. استغفرullah یا اللہ دا کوئی بارک منظوری کی یا اللہ دا کوئی ربارہ دا محبت و دا مودت سبب وگرزی یا اللہ اتفاق و اتحاد سبب وگرزی یا اللہ گناہون و خطاگان نردشون و معاف کی یا اللہ مغفرت نصیب کی یا اللہ دا قوالدن دفارہ دا نور خوشحال و سبب وگرزی یا اللہ گناہون و معاف کی نیکو سر بدل کی یا اللہ دا دعا قبول و منظور کی صلی اللہ تعالی محمد و علیہ اللہ مبارک اللہ مبارک صبح ستار وارونو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مونږ چې راغونډ شوي یو په ډېر خوشحالۍ مقام دی د اختیار ولي خان ایم پی اے صاحب په حجره کې دا یو د فرانسیسي جنۍ ده او پاکستاني هلک دی چې هلک د نوخار دی د کابل ډیور اوسېدونکی دی محله قاضي آباد د ملک خشته فقیر زوی دی د لر شاه د حاجي صاحب نوسی دی د مومن رواره دی د پلیمین او د شیر دی رواره دی زمونږ هم رواره دی دا جنۍ چې دی نو هغه فرانسیسي مسلمانه ده دا زمونږ دپاره ډېر د فخر خبره ده شکر الحمدلله هلک پاکستاني دی او جنۍ د فرانسیسي ده او هغه مسلمانه ده د پاکستان او د فرانس جوړه وشوه د اختیار ولي خان په حجره کې ایم پی اے صاحب او د هغه په موجودګۍ کې نو دا ډېر د خوشحالۍ او د فخر لپاره خبره ده باقي د ایم پی اے صاحب د به یو څو خبرې وکړي زه نورې سم نه یم موږ دپاره خوشحالۍ خبره ده چې یو غیر مسلم ماشومه یو جینۍ کلمه وویله او زمونږ ټولو مشرانو په موجودګۍ کې کلمه وویلې موږ پسې وویل اسلام کې داخله شوه اسلام قبول کړ او بیا دا نکاح وشوه ټولو دې مبارک شي د دې دواړو کورونو دپاره ښایسته فقیر دپاره او د ابو دپاره دا د الله پاک ډېر خیر او برکت الله دې خوشحاله کړي ډېر 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 مهرباني شابه تاسو شکریا ادا کوو او بل ټولو نه غټه خبره ده چې دا کلمه وې مسلمانه شوه یعنی کدا چې موږ دا واده کولو نو دا موږ کال مخکې کړو خدا سے مونږ کولو موږ انتظار دی لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته موږ انتظار چې کلمه وې زنګ شر دې ومنلو بس موږ خبره ته دی تیارو جی عبدالحق بھائی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم
د ټول نه وړاندې ورن د خیر سره د اختر دویمه ورځ ده ټول نوښار ته نه بلکې تمامي عالم اسلام ته چې کوم دی نو اختر دې مبارک شي او نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ د نوښار ملک ښایسته فقیر زوی اکرام د هغه چې کوم دی نکاح وشوه هغه هلته په فرانس کې دی هغه جنیف د فرانس ته او څنګه چې ښایسته فقیر ورور مې وویل چې هغه اول دی مسلمانه که په دې کې غونډ یو کال ولګېدو یقینا چې هر چا خپل مذهب وي نو په هغې کې چې کوم دی نو یو کال غونډ ولګېدو او هغه چې کوم دی مسلمانه که او نن الحمدلله شرعي محمدي سره چې کوم دی نو هغه په نکاح کې راغله او اوس هغه باقاعده د هغه ښځه شوه او انشاءالله تعالی به پاکستان ته هم راځي او انشاءالله هغه زمونږ بچی ده زمونږ انګور ده زمونږ ورېره ده او به دلته کې راځي انشاءالله او د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ د پاکستان د فخر خبره ده ټول د پاکستان لپاره دا یو اعزاز دی نو موږ په دې ډېر زیات خوشحالي وو او الله یې زمونږ د هغې خوشحالي نصیب کړي او زمونږ اتفاق اتحاد مو نصیب کړي او یا الله ته مونږ نه هر کروالي ته پرې راضي کېږي دا ډېر د فخر خبره ده زه خو په جامو کې نه ځایېږم په وجه په دې چې دا مسلمان شو او کلمې وویلې د توحید لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه د اکرام ته هم زه چې دی نو عظمت ته سلام کوم چې دومره جدوجهد وکړو دا مسلمانه که او الله یې دی دا جوړه خوشحال او آباد لري او دی د خوشحالي نصیب پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد دا نکاح وخت هم چې موږ په پوسټ ورکړو چې د نوښار هلک یو فرانسیسي جینر د هغې نکاح به کېږي د اختیار خان په ځای کې نو هغه اختیار خان او مولانا صاحب چې دوی نکاح وکړله او نکاح وشوه او دا د هغه ځای دی او دا خلک راغلي دي او هغه جینۍ مسلمان هم ده